نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارون طول بجمان دو الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا الله دا رحم او دا فضل دا مهرباني میاشتا تقریبا چې دانن سلورمه ده که پنځمه ورځ ده د عاشورې میاشت د محرم ده په دې کې به درته یو څو خبرې کوم چې په دې کې را روانه ده د عاشورې لسمه ورځ بعض خلک په دې کې سکارونه کوي هغه اسلام ممنوع کړی دي او دا ورځ چې کومه ده دا محرم دا د خوشحالۍ محرم د خوشحالۍ د ورځو میاشت ده همیشه لپاره په دې کې مسلمانانو ته نجات میلاو دی کامیابی عاشوره و تزګوي بعض علما وای عاشوره جمع د عاشر د لسم ورځ د عاشورې د محرم زمونږ په علماو کې په درېمه درجه کې یو کتاب دی کنز الدقایق د هغه یو راوي دی یو مصنف دی یو شارح دی هغه مخلص نومې دی هغه فرمایي وای دا عاشورا د کې لس انعامات الله رب العزت انبیاء ته ورکړي دي نو زکه وته عاشورا وای پدې کې دا د غمرازۍ او د ماتمونو ورځ نه ده عربی کې دې ته محرم وای د میاشتې ته
او زمونږ پښتانه ورونه دې میاشتې ته د حسنینو میاشت وایي حسنیان هغه یو طرف ته خودی کې دا د خوشحال دا میاش او دا عاشورا دا د مخ کې د آدم علیه السلام نرواخلا تر نبی صلی الله علیه وسلم تک او د نبی صلی الله علیه وسلم د آخري امتی تک پدې کې به د عبادت ورځ ده دې کې به انبیاء عبادت کول تاسو به اوریدلی او تقریبا 2 کال وړاندې ما تاسو ته دا ویلو آدم علیه السلام چې الله رب العزت دنیا ته راولېږو نو د دې دنیا ته د شپې راغلی او نو تیاره وه آدم علیه السلام خو تیاره نه وګتلی په جنت کې خو ښکلې رڼا د زندګۍ ژوند و خوشحالي وه آدم علیه السلام چې کله په هندوستان سرندی په علاقه په غر باندې راکوشو تیاره و نو الله ته په سجده پرېښوستو الله یې راضي کول او د خپل د خطا د معافۍ اظهار الله ته کول چې الله خطا شوی دا معاف کا دې خبره کې زما استاد لپاره لوی تعلیم هم دی انسان خطاکار گناهگار بهترین انسان په دنیا کې دا دی چې کله د دې نه خطا او ګناه وشي نو دې به الله ته استغفار او توبه او الله ته به متوجه کېږي د الله نه به معافي غواړي توبه به بس الله غفور الرحیم ذات الله معاف کوي الله خپل بنده معاف کوي او د خپل بنده نه خوشحالېږي چې دې بنده زمانه معافي وغوسته د دې به تاسو له مثال درکم په دې دنیا کې زما استاد معاشري د یو بل سره په دې معاشره کې د ما استاد یو بل سره جنگ او فساد راځي یو طرف د بل طرف له معافی له ورشي د یو طرف نه ظلم شوی نو چې د بل طرف له معافی له ورشي نو دا بل طرف ډېر خوشحاله شي یو فخری وای بس معافی له راغلی و معاف مې کو دی خوشحاله دغه شانتې رب د خپل بنده نه ډېر خوشحالېږي چې دی الله ته متوجه شو د الله نه معافي غواړي آدم علیه السلام چې خو انبیا د گناهونو نه پاک دي انبیا چې کم عمل ته داسې غیر شرعي وشي هغې ته شریعت خطا وایي اجتهادي غلطي ځکه انبیا چې څومره دي ټول معصومین دي پاک دي د ګناه نه پاک دي آدم علیه السلام په تیاره کې راکوشو نو الله ته په سجده شو استغفار او توبه الله توبه یو رڼا غونته کې ولیدا نو آدم علیه السلام خوشاله شو چې الله رب العزت ماحول بدل کو الله مخاطا معاف کړه واپس هم دغه جنت ته نو دا سحر پټیم د سحر د ټیم یو رڼا یې ولیدا آدم علیه السلام چې کله سر را اوچت کو نو به واپس سر الله ته کې خوستو شکرانه چې شکرانه سره الله ته کې خوستو دوباره سجده کولا
نو دې وخت کې په بین ور راوچت دا مونږ تاسو چې دا دوه په هر رکعت کې 2 سجدې کو دا هغه دي نو آدم علیہ السلام خوشاله مناو کړی د پدې ورځ ښه ابتدا چې الله د اسمان نه راکوس کو دنیا ته راکوشو او رڼا پراله نو دا رڼا د خوشاله نو دا ورځ د عاشورې د لسم محرم وو خوشاله مناو کړلا غم نه دې مناو کړي ما سوچ کوو چې څومره انبیاء د ټول په دې ورځ باندې یو خوشحالي او د خوشحالي یو اظهار یې کړی دی ما ته مونږ نه دي کړي نو یو انعام دویم نمبر انعام نوح علیہ السلام چې طوفان رالو عذاب د الله رالو اوبه رالې دنیا د اوبو نه ډکه شوه نوح علیہ السلام په کشتۍ دی د خپلو امتیانو سره د متبعینو امتیانو سره په کشتۍ کې دی نو کله چې په جودي غر باندې کشتۍ ودرېده او بښکته شوې او آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام د کشتۍ نه راکوزېدو واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين دولسمه سفاره کې بیان دی نو الله عذاب ختم شو نو د الله د عذاب چې ختم شو ورځ د عاشورې وا لسم محرم نوح علیہ السلام د کشتۍ نه راکوش الله رب العزت په دغه ورځ باندې شرک ختم کو په دنیا کې کفر یې ختم صرف آدم نوح علیہ السلام او داغه او یا اتیا کسان خواشه پاتې دي متبعین او چې کوم داغه تابعدار عبادت والا مخلصین هغه الله په دنیا برقرار کړل شرک کفر ختم کو نو یو طرف ته په لسم محرم باندې د نوح علیہ السلام په دور کې الله شرک ختم کو نو یو دا لوی انعام ورځ دوه شرک او کفر ختم شو دویم نمبر نوح علیہ السلام چې الله رب العزت د کشتۍ نه راکوس کو دنیا ته را نظام لسم محرم د خوشحالۍ ورځ وه عذاب ختم شو یو خوشحالي منا وهلا خو خوشحالي به موږ په سم منا وهو په عباداتو باندې موږ زمانه کې نن چې خوشحالي منا وهو نو په ډم کور باندې ډم توپ باندې وغیرہ په باجو په نو وغیرہ په دې الهاتو باندې دا خو دې باندې الله خپه کیږي ان شاء الله دا خپل ځای سره بیا خبره کوم 14 اگست په ورځو کې دا د خوشحالۍ ورځ وه دریم نمبر ابراهیم علیه السلام چې کله په اور کې زندگی تیره کړه او خشاک مشاک وسوځېدو هر څه ابراهیم علیه السلام په دې اور کې دی نجات چې ابراهیم علیه السلام ته میلاو شو د اور نه او صحیح سلامت نو ابراهیم علیه السلام چې کله د اور نه رابار نو دا ورځ د عاشورې وه نو دا د انبیاو او د اسلام د بریوالې ورځ وه د خوشحالۍ ورځ وه دنیا ته دا خبره محسوسه شوه د نمرود قوم ته دا خبره محسوسه شوه چې د نوح د ابراهیم علیه السلام مقابله ونه کړلی شوه غټ لخکر غټ پوجیان غټ بچاهت د نمرود هغه شکست یافته یو فرد ولا شکست ورکو نو چې کله مسلمانانو ته براءت میلاو شي نو دا د خوشحالۍ ورځې مسلمانان جشن مناوهي چې خوشحالي مناو شوه
نو ابراهیم علیه السلام چې د اور نه صحیح سلامت را بار شو نو دا د خوشحالۍ نو دا لسم محرم د عاشورې ورځ وه خوشحالي بناو شوه په دې ورځ باندې ماتم نه دی شوی پنځم نمبر حضرت موسی علیہ السلام چې د خپل قوم نه د بنی حضرت موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل چې د فرعون نه نجات حاصل دا خپل ډېره غټه واقعه ده ما وختي په دا کتاب مې چې غتو سوچ مې کوو ډېر ناشنا خبرې مې ذهن ته راغلې او قسم دې یو جړام راله د رب په نظام کې یو جړام راله چې الله رب العزت ورته وایي چې په دغه لاره ځه او مخې ته غټ دریاب هم دی او بني اسرائیل هم دا مطالبه کوي چې موسی موږ ګوره تا په دې لار روان کړي چې ګوره مخې ته دریاب دی لاره نشته مخې ته به څه کوو دریاب ته ورسېدل شاته لښکر د فرعون ورپسې دی سره د ډک د اسلحې باچاهت دی د فرعون په مصر او دې دوران کې الله موسی علیہ السلام الله ته متوجه شو چې یا الله اوس بس کوم مخ ته لار نشته او شاته د فرعون لښکر نږدې دی او هغه ټول مسلح دی دا د شپې راوتی نو موسی علیہ السلام ته الله فرمایل وای دې دریاب ته په دې کونټۍ باندې یو ټک ورکا ګوره موسی علیہ السلام د غټ لښکر د فرعون د باچاهت سره په یوه کونټۍ مقابله کړې ده دې خبرې ته سوچ پکار دی ښه د الله امداد تاسو به اورېدلې محمد صلی الله علیه وسلم په جنگ بدر کې 313 کسانو صحابه او لږې تورې وې ته کسو تورې وې او 50 سنو یو څو خانو تشلاس او خو اپلخپي صحابه هجرت کړي او کمزوري او سره نو او دا الله نبی و تصویر رسول چې الله تاسو سره دی او په د مکه ابو جهل او دا غل احکر مکمل بمعي اسلحه مسلح او الله رب العزت ول داسې شکست ورکړ چې بیا تقریبا په میاشتو باندې باغی ماتمونه کول چې مونږ ته بغیر اسلحه والا بس مخامخ شکست میلوش اولان کې ګوره شیطان هم پکې و شیطان چې کله دا پرشتي وګته وي یا پر نمرود وي دا یا ابو جهل خپل کار زه خود نه لاړم دې کې بل سو کې زوینم نو حضرت موسی علیہ السلام چې کله په دریاب باندې را پورې وته بنی اسرائیل سره دول اسلار الله جوړ کړ او کله د دریاب نه دیو را پوره شو لوی معجزه یو خدای موسی علیہ السلام لوی معجزه چې په دریاب باندې په دې کې ګوره ست یو ګنټو مزل نه دی ګوره غټ مزل وو او به یک طرف ته بل طرف ته ولاړ دي او الله رب العزت په طرف به شکړي دي ټول ګوره یو بل ته ټول ښکار چې ګوره ځله کې غبرهټ یې را نشي بن اسرائیل باندې او بنی اسرائیل او موسی علیہ السلام د خپل لښکر سره خصی سلامت چې د دریاب نه پورې وته نو دا چې کله پورې وته نو سحر راښکاره شو رڼا نو دا ورځ د عاشورې وه لسم محرم دا نورې خبرې به ته لږ بیا شاته کړم نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړو نو چې کله مدینه ته هجرت وکړو نو په مدینه کې با
د يهوديانو روزه نیوله نو نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه وای تاسو دا روزه ولې نیسئ وای دا مونږ ته په دې ورځ زمونږ قوم ته الله په دې ورځ باندې نجات ورکړی دی چې الله رب العزت زمونږ قوم ته په دې ورځ باندې نجات ورکړی دی نو مونږ د هغه د خوشحالۍ نه مونږ دا روزه مناوهو او بني اسرائیلو کې د دې د عاشورې دا روزه فرض هم وه په ابتدا د اسلام د رمضان روزه لا نوې پرې شوې چې د عاشورې روزه په مسلمانانو په امت محمدي فرض وه بعض کتابونه لیکي چې نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې حالانکه د دې علم او دغه د بنی اسرائیل د يهودانو د معلومات ورته نو په مکه کې نبی صلی الله علیه وسلم د عاشورې روزه نیوله نبی مدینه کې مسلمانانو ته نبی صلی الله علیه وسلم حکم وکړ وای چې موسی علیه السلام خو زما ورور دی زه ډیر حقدار يم چې دا روزه ونیسو ویل سم عاشوره به تاسو روزه نیسئ دا د نبی صلی الله علیه وسلم حکم وو نو په ابتدا د اسلام کې به د عاشورې د لسمه روزه دا فرض وه لکه مونږ او تاسو د رمضان د فرض روزې نو دغه شان دام فرض وه بیا چې کله د اسلام روزه د رمضان روزه فرض شوې نو بیا دا حکم ختم بیا دا نپلی شوله بیا نبی صلی الله علیه وسلم حکم وکړو وی د یهودو نه موږ مخالفت کوو وی یا نهمه ورسره پیوسته کوئ نهمه و لسمه یا لسمه و یو لسمه دا د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت اتباع ده نهمه د محرم او لسم عاشورا د محرم روزه نیول دا سنت دی علما لیکي یوازې د لسم محرم روزه نیول دا مکروه دی یوازې د عاشورې د لسم روزه نیول دا مکروه دی نهم لسم دا سنت عمل له او دا د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو دا حدیث اتباع دا او یا لسم او یو لسم الله رب العزت به د انسان ټول ګناهونه معاف کوي حقوق الله سره چې څومره تعلق ساتل شي نو الله دې موږ تاسو له ټول اوس توفیق را نصیب کړي ان شاء الله پھر منګل یا منګل بود چې موږ تاسو دا روزه ونیسو نو موسی علیہ السلام چې کله د فرعون نه نجات حاصل کو 40 سال ور سره مقابله شوی د 40 سال په امسا باندې نو چې کله نجات حاصل شو او د دریاب نه پورې وتل نو دا د عاشورې ورځ وه لسم عاشوره وا نو یو موسی علیہ السلام بنی اسرائیل یو خوشاله معنا وکړه او به دیو ته قتل داسونه په خوشاله کېدل ځکه چې ډیر سخت فرعون د بنی اسرائیل سره ظلمونه کړیو خوشاله معنا وکړه حضرت یونس علیہ السلام چې کله د مهین را بارش او مهی قیکو د دریاب سیټا خپل غټه واقعه ده نو دام لسم عاشوره وا لسم محرم نو یو خوشاله وا نو یونس علیہ السلام خپل قوم ته را واپس قوم خوشاله معنا وکړه حضرت ایوب علیہ السلام چې کله د بیماری نه روغ جوړ بیمارو سخت تاسو به د علماو نه اورېدلي غټ امتحان راغلی کله چې صحیح سلامت شو د هغه خپل هم دام لویه واقعه ده نو چې کله دې هغه اوبو کې
اولامبل او به یخې بل چینې نورې اوسکلې دنه بارانې بیماریانې ختم شو بیبي ورله راله وی دلته کې هغه بوډا بیمار زما خاوندو نو ایوب علیه السلام وی ته دلک دی خوا راشه برسر احمد د خپل ډېره وغټه واقع ده خو چې کله وله راله وی زه خو باندې وی ته ایوب وی الله مال صحت راک خوشحالی ولاو شو دواړه خوشحاله نو دا ورځ د عاشورې د محرم وه خوشحالی معنا وکړه اصحاب کهف په 15مه سپاره کې بیان دی په یو آیات مبارکه کې دیقیانوس یو باچا د عیسی علیه السلام نه 300 کال او د نبی صلی الله علیه وسلم نه 300 کال مخکې تیر شوی اصحاب کهف لغټه واقعه ده خو کوم وخت کې چې دیو د دې غار نه راښکارش او معلومات وشو او هغه ته رالل نو دا خپله باندې د 10 محرم ورځ وه نو یو خوشحالی تاریخ د اسلام را ژوندی شو اسلام دغه مسلمانان یو وکسان یا یو شپږ نه وغیره قرآن کریم ذکر کړی دی والله عالم ذکر کړی الله ښه پوهېږي موږ نه پوهېږو خو 300 کاله بیا 309 کاله ته یو غار کې خو اوده پروت اوسه بیا الله رب العزت تارا بیدار کی الله رب العزت وی هر کال کې مونږه دا په اړخ کو یو اړخ نو بل اړخ نه نو وی دا د 10 محرم د عاشورې په ورځ په دغه غار کې تر قیامت پورې یو دیو به چې کله اوس خو وفات دی خو دیو به چې کله په اړخ کېدل ځکه ودو یو اړخ نه بل اړخ انسان اوړي راوړي نو وی دا به په 10 محرم په ورځ باندې دا اړخ کول الله رب العزت ونقلب به کول دا د عاشورې محرم نو دا د انعاماتو ورځ ده دا د ماتمونو د غم ورځ نه ده حضرت حسین رضی الله تعالی عنه شباب اهل الجنه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي رحایای من الدنیا حسن او حسین رضی الله عنهما و دا زما د دنیا ګولونه دي فطرت شهیدان شول پلسم محرم باندې شهیدان شول حضرت حسین پلسم محرم شهید نو فطرت په دغه ورځ باندې شهید غم د 3 ورځو پر مناوي کی چې موږ او تاسو دې ته وګورو د شهادت مقام ته د اسلام نو ګوره حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د نبی صلی الله علیه وسلم تر مبارک دا شهادت ورکړي چې تاریخ د اسلام بل څوک په ولور نه کی چې سره او خپې زله تیرا ایستلو هندي به مسلمان شوی دا وای دازله چې کله راوېستو نو په دزله ولا چکونه وال چې دازله می یخش خزه زنانه ذات وا وحشی ابن الحرب د شهید کړو الان کې دواړه مسلمانان شوی دي دواړه صحابه دي زمونږ د سر تاج دي حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها دا کم په درد شهید شوی دا ابو جهل با دا په دې اسونو پسې و به تل راخ خوستله به وې د اسلام نه واوړه اوینا ما ته الله یو د سره رهنمایي کړی دا چې به اخر په شرمګاه کې په غش باندې واله شهید کړل دا شهادتونه صحابه ور کړی دي
خو شهادت لوی مقام دی قرآن کریم کې الله فرمایي څلورمه سپاره کې د شاهدون متعلق راځي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات وای تاسو دې ته مقتولین مو وایي بل احیاء عند ربهم يرزقون بلکې دا ژوند دي دیو ته الله رزق ورکي برسر احمد خبر را نزیاتی کې ټیم هم نشتا خو علما لیکي چې د لسم محرم باندې او پناهم باندې چې مونږ روزه ونیسو سنت عمل به زمونږ راشي الله به ګناهونه معاف کړي دویم نمبر یو احادیث ذکر دی خو علماء د تجربیاتونه ثابت دی چې خپل اهل او عیال له په دې ورځ باندې بهترین رزق ورکړي نو ټول کال بس تاسو په رزق کې برکات ټول کال خپل اهل او عیال ذکر دی خیسته رزق خیسته پروټونه ولا راوړي په دغه ورځ باندې ټول کال بس تاسو په رزق کې برکات دویمه خبره کچېرې مونږه په دې ورځ باندې په حسنینو پسې داسې صدقات کو د هغې په نام کو دا بعضې خلک کوي حضرت حسین رضی الله تعالی عنه وی د تږی شهید شوی دی تږی نو شربت یې تقسیموي نو د دې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه سره هیڅ تعلق نشته هغه ته دا شربت نه ورسېږي چا به موړ شي تږی به ماته شي دا رسم او رواج د دې رسم او د رواج د موږ ځان محفوظ چې دا هغه په نام کوو نو دا هغه په نام باندې به علما لیکي چې دا ټیک نه دی د دې خوراک هم ټیک نه دی ها که چېرې په دې د احادیث د بنا په سوچ یې کوو چې یاره زموږ په مال کې په حال کې په رزق کې برکت راشي او یو سنت عمل له او د علماء نه علماء په ډېر تجربیات کړي دي او عالم لیکي مخلص یو عالم دی هغه وایي زه ډېر سخت غریب وم ما په دې لسمه عاشوره باندې خپل اهل او عیال له ښایسته رزق دا راوړو الله ډېر مالدار کم لیکي وایي چې د وخت د زمانې په هغه علاقه کې د ما برابر څوک مالدار نه و امام رازي صاحب وایي زه ډېر سخت غریب وم او ما په دې ورځ باندې خپل اهل او عیال له ښایسته رزق راوړو وای تجارت پې کوو وای الله رب العزت دومره مالدار کم چې دا وخت د زمانې د تجارت د مقابله زما پاتې څوک نشول باچای وخت سره ما تجارت کوو زما ورونو دا یو بهترین ورځ دی ښه خو ګوره دا بهترین ورځې په دې کې خاص جامه اچول لکه دا تورې جامې اچول دا نشته دا ممنوع دي جلسې او جلوسونه کول ځان وهل د قسم په خدای چې انګریزان دا کافران دا راپسې خاندي دی باندې لوی تاریخونه موجود دي ښه و دا څنګه مسلمانان دي خدا په نام یو فتنه په مسلمانانو کې راوچت شوې ده بنامه فتنه او د مسلمانانو نوم بدنامولو د پاړه ګوره اصل کې د دې من زغه ته چلاړ شي عبد الله ابن سبان دا يهودي د دې باب نکو وغیرہ د اخرنه خبره کوم ټیم را نزي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه وای د محرم د کال د سنې متعلق د هجری و یار مخکې به خطونه لګل نو بغیر تاریخ پتلل چا ورته سویل د نبی صلی الله علیه وسلم د مولود د ورځ نه به سٹارټ کوی نه چا ویل د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات د ورځ نه به سٹارټ کوی دا خو یو صدمه ده او موږ ته به دا صدمه ټول کال په یادېږي او د نبی صلی الله علیه وسلم وفات خو د ټول امت لپاره صدمه وه دا خو به ماتم جوړیږي نو حضرت عمر فاروق او اکابر صحابه ناستو نو د دغه د هجری کال
د افتدا په دغه ورځ خاص نه کو په بار ربیع الاول وی ولی وی دا به موږ د ماتمونه به موږ په قوم کې ماتم مناویږي اتفاق به په دې هجرت باندې وشو نو عزتمندو دا ورځ د عبادت ته بعضې خلک په دې کې ودونه نه کوي علما لیکي چې په دې کې خوشحالي کول افضل دی واده کول شو وغیره خوشحالي کول دا پکې افضل دی واده پکې ممنوع نه دی ډېر موږ مسلمانانو په فطرت کې دا دي و یاره دا خو د ماتم ورځ ده او په دې کې واده وایي دا یو استغفر الله یو سپېروالې دې ورځې ته منسوب کوي ګورې دا د خوشحالۍ ورځ ده تاسو ته چې ما څه ووې دا د ماتم ورځ نه ده دا د خوشحالۍ په دې ورځ کې خوشحالي کول واده کول دا افضل دی د غم نه نو الله رب العزت ما او تاسو ټول مسلمانان د غمونو د آفتونو د ماتمونو وغیره د صدمو نه موږ ټول مسلمانان محفوظ کړي او الله رب العزت چې څومره صحابه او شهدا دي د الله د ټولو شهدا قبول